أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اے بني إسرائيل اذکروا تاسو یاد کې نعمتي التي زما اغ نعمت انعمت علیکم چې ما پتا سو باندې کړی دی، یعنی په هغه باندې شکر ادا کې او زما طاعت او فرمان برداری اختیار کې. د نعمت یاداش په دې طریقه دی چې ما باندې کوم احسان او انعام کړی دی د هغه شکر ادا کې او زما فرمان برداری کوي، دا د هغه شکر دی. وانی او بشک ما فضلتکم تاسو ته فضیلت درکړې دی، یعنی تاسو پلارانو نیکونو ته علی العالمین د زمانه پټولو خلقو. واتقوا او تاسو یریږئ یومن د اخر وزن لا تجزی نفس چې پکار بن راځي او نفس عن نفس د بل نفس شیئا زر برابر، یعنی د قیامت پورز. ولا يقبل منها شفاعة او نبشي قبلولی د دې نفس ته طرفنا شفاعت سفارش، یعنی د دې سفارش په هم نشي قبلولی. فما لنا من شافعين بل ذکری زمون څوک سفارش کوونکی نشتا. ولا يؤخذ او نبشي اغشتي منها د دې نفسنا عدل فدیه ولا هم ينصرون او نو دی سره مدد کولی شي، یعنی د الله د عذاب نه بچ کولی هم نشي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او هغه وخت یاد کې چې مونږ تاسو ته نجات درکړ، یعنی تاسو پلارانو ته. او په دې کې خطاب د هغه کسانو ته کوم چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې موجودو، نو هغه ته خبر ورکړی شو چې د هغه په پلارانو نیکونو باندې څنګه انعامات او احسانات شیو. نو الله پاک د هغه خبر ول ورکړي چې تاسو د دغه انعامات او احسانات په بدل کې ایمان راوړل، دا د هغه شکر دی. نو یاد کې هغه وخت چې مونږ تاسو ته نجات درک من آل فرعون د قوم فرعون یسومونکم چې هغه رسول تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه. یذبحون اغیبا ذبح کول ابناءکم استاسو زامن کم چې پیدا کېدل نو هغه به ذبح کول. ويستحيون او اغیب باقی پر خودی نساءکم استاسو لونه، یعنی چې کمی جنکه به نو هغه به نه وجنی، ځکه چې بعضی کاهنانو او نجومیانو هغه طویلو چې یو ماشوم به پیدا کیږي په بنی اسرائیل کې او هغه به د فرعون د حکومت د ختمېدو ذریعہ ګرځي. نو دی وی چې دغه ماشومان ټول مونږ پکې مړکو، نو هغه ماشوم هم پکې مړ شي او فرعون او د حکومت به بچي. الله پاک اراده دا څوک نشي بدلولی، د مخلوق اراده دا منسوخ کیږي، دا ختميږي، دا سرته نه رسی، لیکن د خالق اراده به هر حال دا سرته رسی او د هغه په لار کې څوک رکاوټ نشي جوړې دی. وفي ذالکم او پدی عذاب او نجات دوالو کی، یعنی چې فرعون کوم عذاب درکو او د اغینه چې الله پاک کوم نجات درکنو، پدی کی بلاء امتحان او د الله احسان. د بلاء دو معنی دی، امتحان او احسان. من ربکم استاسو د رب د طرفنا عظیم ډیر لوی، یعنی پدی عذاب کې استاسو د پاره لوی امتحان او پدی نجات کې استاسو د پاره احسان. وَإِذْ فَرَقْنَا او یاد کې هغه وخت چې مونږه جدا کړ بكم ستاسو د وجنه البحر سمندر، یعنی سمندر مونږه ستاسو د وجنه جدا کړ، دغه په میانس کې لارې جوړې کړې. نو تاسو د خپل دشمن نه تختیدین او په اغلارو کې تاسو روان شئ. فانجیناکم نو پس مونږه تاسو ته نجات درک په هغه سمندر کې د ډوبېدونه. واغرقنا آل فرعون او مونږه ډوب کړو قوم فرعون، یعنی فرعون او د قوم هغه سره مونږه ډوب کړل. وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل چې کوم وخت کې د سمندر چپی په هغه باندې را یو ځای شوي. واذ وعدنا او یاد کا هغه وخت، یاد کې تاسو هغه وخت وعدنا چې مونږه وعده وکړه
موسی علیہ السلام سره 40 لیلتن د سلويخت شپو د سلويخت شپو آدم سره وکړه چې دا ته سلويخت شپې تیرې کا نو مونږ به تعالی چې د سلويخت شپو اختتام راشي نو تورات بدل درکو او په دغه تورات باندې و بیا ستا قوم عمل کوي ثم اتخذتم نبیا تاسو انیو العجله اغسخیلرا چې کوم سامری تاسو د پاره جوړ کړو د سرو زرونه نو تاسو هغه معبود نیو او د هغه عبادت هم شروع کو سلوي فرض تاسو نه انتظار ونشو من بعده پس داتلو د موسی علی السلام د الله پاک د وعده مطابق تلو چې ماته تورات ملاویږي او تاسو په هغه دورانیه کې د سخی عبادت شروع کو وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وې په خپل ځانونو دغه شرک په وجه ثم عفونا بیا موږ معافي وکړه عنکم تاسو ته من بعد ذلك پس د دینه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ و اذ اتینا موسی الكتاب او یاد کاغه وخت موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب یعنی تورات او فرقان او فرقان چې په هغه کې د حق او د باطل په منځ کې فرق موجود د حلال او د حرام او تمیز پکې موجود لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په هدایت شئ و اذ قال موسی لقومه او یاد کاغه وخت چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یعنی په قوم کې هغه کسانو ته چې د سخی عبادت کړو یا قوم ای زما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کو په خپل ځانونو باتخاذکم العجل پدی وجه چې تاسو سخی خپل معبود جوړ کو فتوبوا الی بارئکم نو تاسو توبه کې خپل خالق ته فقتلوا انفسکم او تاسو قتل کې خپل ځانونه یعنی تاسو کې چې کوم کس به ګناه دی او د سخی عبادت نه کړي نو هغه د قتل کې پتا تاسو کې هغه کس چې د سخی عبادت کړي دی مجرم دی ذالکم دا قتل کول خیر لکم دا ډیر بهتر دی تاسو د پاره عند رب بارئکم تاسو د خالق پنځ باندې او هغه داسې چې الله پاک پدی باندې تور اوریاز رولېګل پاره کې دي ته یو بل نخ کارېدل نو پدی کې چې کوم مجرمانو هغه او یا زر کسان قتل کړي شو بطور توبه فتاب علیکم نو پس الله پاک قبول کړه توبه تاسو پدی صورت کې یعنی دا قتل چې نو دا توبې او صورتو انه هو التواب الرحیم یقینا الله پاک هغه توبه قبلون کې او رحیم دی و اذ قلتم آیات کې هغه وخت چې تاسو وې تاسو موسی علیہ السلام سره اوته وې نو تاسو د سخی د عبادت نه الله پاک ته تاسو له عذر پکارو او تاسو له توبه پکارو خو تاسو د الله پاک کلام په کوم وخت کې وورید نو تاسو موسی علیہ السلام ته وی یا موسی لن نؤمن لك اے موسی مونږ بالکل ایمان نه لرو پتا حتا نر الله جهرتن تر دې چې مونږ وینو الله پاک کارا یعنی دا ګستاخی وکړه چې الله پاک خبرې کولې موسی علیہ السلام سره تاسو وریدي تاسو چې یقین به الکو چې الله پاک په خپل ویني فاخذتكم نو پستاسو لرونی و الصاعقه تندر یعنی پتاسو تندر را پری و تو ټول مړ شوي وانتم تنظرون تاسو قتل چې پتاسو کوم عذاب نازلې دو ثم بعثناكم بیا موږ تاسو ژوند کړي من بعد موتکم د مرګ نه پس لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ وظللنا علیکم الغمام او موږ سورې کو پتاسو باندې اوریز یعنی پتاسو باندې موږ اوریز پا وادی تیه کې راوسته چې تاسو د نور د حرارت نه او د نور د ګرمۍ نه بچي وانزلنا علیکم او موږ نازل کړل پتا سو باندې المن ترنجبین والسلوى او ملزان یعنی پتا سو باندې معجزاتی تور خوراک نازلې ده کلوا من طیبات ما رزقناکم تاسو خوراک کوي د هغه عمدو پاکیزه سيزونو رزقناکم چې موږ تاسو ته درکړي دي او تاسو دا ذخیره کوي ما نو دی بنی اسرائیل دغه نعمت ناشکری وکړه او ذخیره کول شروع کړن الله پاک په بیا دغه خوراک بند کړ وما ظلمونا او دی ظلم اونک پمون باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن ودی چې په خپل ځان باندې ظلم کو و اذ قلنا او یاد کا وخت مونږ دی ته وی
یعنی چې په کوم وخت کې دی د وادي تیه نه اوتل نو مونږ دي ته وې ادخلوا هذه القريه تاسو داخل شه دی خار ته یعنی بیت المقدس ته یا اریحا خار ته داخل شه فکلوا منها حيث شئتم تاسو خوراک کوي د دې خار نه حيث شئتم څنګه چې تاسو خوخي او کوم ځای کې چې تاسو خوخي رغدا فراخ واسعا لا حجر فيه فراخ چې پای کې با بالکل ممانعت نی تاسو بسوک منی کینا وادخلوا الباب او تاسو داخل شه د دې خار دروازې ته سجدن په حالت د سجده کې یعنی تاسو چې الله پاک مفتو کې کوم نعمتونه درکول او تاسو د هغه نه شکر وکړو د خار سيزونه غواړي او سبزیان و غیره غواړي نو د هغه لپاره و تاسو د الله پاک په حضور کې عذر پیش کوي چې د دې خار په دروازه داخليږي نو د سجدي په حالت کې به داخليږي وقولو او تاسو به وایي چې حطه زمون سوال دا دی چې ای الله مونږ ته ګناه معاف کا نو دی چې کم عمل و تخودل شو د سجدي حالت هغه بدل کو د سجدي په حالت کې داخل نشو او چې کم قول و تخودل شو نو هغه بدل کو چې د ګناهونو معافي غوښتلو نو دی د ګناهونو معافي نه غوښتا نور مطالبه کولی نغفر لكم خطاياكم کچرته تاسو په دې عمل وکړه په حالت د سجده کې داخل شوه او سوال مو د مغفرت او د ګناه د بخنی نو موږ به بخنو کو لكم تاسو ته خطاياكم تاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين موږ به زیات ورکو بدلا نیکوکارو ته فبدل الذين پس بدل که هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا خبر غیر الذي قيل لهم او وی غیر د هغه خبرې نه چې دی ته ویل شوی دی ته چې کوم خبره ویل شوی چې د ګناهونو معافي بغواړي نو هغه نه وی بلکې چې د دې کوم سيزونه خو نو هغه غوستل غلي دانی غوستي فانزلنا نو پس مونږه نازل کړ علی الذین ظلموا فاغه کسانو باندې چې ظلم کړو یعنی کوم کسانو چې د الله پاک په دغه حکم باندې عمل اونکو پزانه ظلم وکونو په هغه مونږ نازل کړی ځن عذاب یعنی طاعون او وبا من السماء الى اسمان بما كانوا يفسقون پدې وجه باندې چې هغه نافرمانی کوله د الله پاک او د دې په وجه باندې ډیر کسان په هغه کې په لږ ټیم کې هغه مړ شول و اذ استسقى او یاد کا هغه وخت چې طلب کړي ابو موسی علیہ السلام لقومه د خپل قوم لپاره په کوم وخت کې چې هغه په وادي تیه کې تګی شوی او ابو ته ضرورت فقلنا نو پس مونږه وی موسی علیہ السلام ته اضرب ته اوه بعصاک په خپل امسا سره الحجر دغه کانی فانفجرت نو اوچود اغا اور روان شوی منه دغه کانی نه 12 عینا دولس چشمی یعنی د موسی علیہ السلام قوم دولس قبیله وینو د هر قبیله د پاره یو چشمه د هغه کانی نه روان شو قد علم كل اناس یقینا معلوم بو هر یو ډلتا او هر یو قبیله مشربهم اغه خپل ګودر یعنی د کم زینه چې د کمی چشمې نه چې باغی او بس کلی او ته پتاوا او د نور د چشمونه با دیس نه اغشتل او اغه سره پکې شرکت نکو کلو واشربو الله پاک فرمای موږ ته وې تاسو خوراک کوئ او اشربو اسکا کوئ من رزق الله د الله د رزق نه ولا تعثوا فی الارض او تاسو مگر زه پزماکه کې مفسدین فساد کوونکی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ وَيَاتْ كَ غَوَخ چې تاسو وی اے بنی اسرائیلو یا موسی تاسو موسی علیہ السلام ته وی چې اے موسی علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد بالکل مونږه صبر نشو کولی په یو خوراک باندې یعنی یو قسم خوراک منو سلوا مونږه خورونو په دې تنگ شوی فادعو لنا نو پست سوالو که زمون دا پار ربک دا خپل رب نه یخرج لنا چراو باسی او رازرغون کی زمونگا دا پارا مما دا آغا سنتم بیتو الارضو چزمک رازرغونی یعنی چزمک کم سیزون پیدا کئی و زرغونی چه دا آغین مونگلا پیداوار را کی آغا سیزون دی من بقلیها یعنی سبزیان دا دیزمکی و قثائها او تری او بادرنگ دا دیزمکی و فومها او اوګه د ازمکی یا بل معنا د فوم د غنم یعنی غله د ازمکی وعدسها او مسور او دالونه د ازمکی وبصلها او پیاز د ازمکی یعنی دا سيزونه پکار دي
قال نو ویدی ته موسی علیہ السلام اتستبدلون آیات سو په بدل کې غواړي الذي اغسز هو ادنا چې هغه کمزور دی هغه دومره د اوچت معیار سیز نه دی تاسو هغه غواړي په بدل کې بالذي د هغه سیز په بدل کې هو خیر چې هغه ډیر بهتر دی یعنی الله پاک چې تاسو له معجزاتی تور کمنو سلوا درکړي دي دا هغه ډیر بهتر دی او تاسو چې دا کم سیزونه غواړي دا ادنا دی او کو بهر حال تاسو اصرار کوي نو الله پاک ته موسی علیہ السلام دعا وکړو الله پاک کې دعا قبول کړه او ته او فرمایل اهبتو تاسو کوشه او تاسو داخل شه مصرن یو خار ته یعنی دا سيزونه په خار کې ملاويږي دا په دشت کې نه ملاوي فإن لكم پس یقینا تاسو د پاره په دغه خار کې به ما سألتم هغه سوي چې تاسو غواړئ وضربت عليهم الذلة او مقرر کړی شو په دی باندې ذلت والمسکنه او مسکنه فقيري یعنی څنګه چې ټاپه واخلی شي مهر واخلی شي په یو سیس باندې او بیا غ مهر پاغي باندې موجودي دغه سی په دی باندې مهر واخلی شو د ذلت او د مسکنت وباء او دی اختشو بغضب من الله د الله په غضب باندې ذالک بانهم دا پدی وجبان دی چې دوی کانو یکفرون بیاات الله دی به انکار کو د الله پاک د آیتونو نه ويقتلون النبیین او دی به قتل ول پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندې ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا پدی وجبان دی عصوا چې دی بنا فرمانی کول وکانو یعتدون او دی به حد نه تجاوز کو ان الذين امنوا يقينا اغكسان چې ایمان وروړي د په مخکینو پیغمبرانو والذين او اغكسان هادو چې يهود دي والنصارى او عيسيان والصابئين او صابئين چې دا یو ډله د يهودو یا د عيسيان من امن اغچا چې ایمان وروړو بالله واليوم الاخر فالله پاک باندې او د قیامت پر ورځ باندې وعمل صالحا او نیک عمل وکړ فلهم اجرهم نو بس د دې د پاره ثواب د دې عند ربهم د دې د رب پنيز ولا خوف عليهم او نبير پدي ولا هم يحزنون او نبدي غمجن کیږي واذ اخذنا ميثاقكم او یاد کې هغه وخت چې مونږ واغشت مضبوط وعده تاسو نه په عمل بکوي تاسو په تورات باندې ورفعنا او مونږ روچت کړو فوقکم تاسو د پاسه اتور غر یعنی غر مونږ روچت کړو او تاسو د پاسم نیولو د تمغوي چې تاسو په دې تورات عمل کوي کنه خذوا ما آتیناکم تاسو عملو کې په هغه څه چې مونږ تاسو ته درکړي دي په قوت او طاقت سره واذکروا ما فيه او تاسو یاد کې هغه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان اوساته د اور نو د ګناهونو نه ثم تولیتم بیا تاسو مخواړو من بعد ذلك پس د دې مضبوطی وعدینا فلولا فضل الله علیکم ورحمته پس کچرتنو فضل الله پتاسو ورحمته او کچرتنو رحمت د الله پاک پتاسو لکنتم من الخاسرین البته تاسو بشوی من الخاسرین د تاوان کوونکو نه یعنی الله پاک پتاسو باندې خپل فضل کو چې ستاسو توبه قبول کړه او الله پاک د باندې رحمت وکړي چې توبې د وستلو پوری عذاب تاسو نه رستو کدا سه الله پاک نوې کړي نو تاسو تاوان کړو ولقد علمتم او یقینا تاسو ته معلوم دي الذين اغكسان اعتدوا منكم چې اغید حد تجاوز کو تاسو د ډېر نفس ثبتي د خالی دروازه په بار کې یعنی مونږه اغي منی کړو چې په دې ورځ کې به تاسو ښکار نه کوي اغي په کې د کبانو ښکار شروع کو او دا اصحاب ایلو د ایله خار اوسیدونکو فقلنا لهم نفس مونږه وی اغي تکونو شیتاسو قردتن بزوغان خاصین ذلیلا نو اغي د الله پاک په دغه حکم سره بزوغان شو او دریر ورځې دغه سیو بیا د اغي نه پس مړ شو د اغي نسل په دنیا کې اوس نشتا فجعلناها نفس مونږه دا عقوبت او دا سزا وګرځول نکالن عبرت لما بین یدیها وما خلفها دا اغا چا دا پارا چې د دې په وړاندې ویني په دغه زمانہ کې چې موجود و ما خلفها دا اغا چا دا پارا چې دغه
قوم د دغه ډلې نه رستو یعنی بعد کې راتلونکو خلقو د پاره هم دا عبرت وګرځید و موعظه او هم دا وګرځو نصیحت للمتقین د پرهیزګارو خلقو د پاره یعنی د داسې قسم واقعاتونه هغه کسان فایده اخلي چې څوک تقوا لري او د الله پاک یې رپزړه کې لري و اذ قال موسی لقومه او یاد کا هغه وخت چې موسی علی السلام خپل قوم ته وې چې کوم وخت کې یو کس وجل شو داغه د قاتل پته نه لګیدا نو دی رال موسی علی السلام ته سوال وکړو چې الله پاک نه دعا غواړي چې د قاتل مونږ ته معلوم شي الله پاک ته موسی علی السلام سوال وکړو دعا یې وکړه الله پاک ته او فرمایل چې دې ته داسې حکم وکړه نو موسی علیہ السلام د الله پاک حکم دی ته ورو وته فرمایل ان الله یامرکم بشک الله پاک تاسو ته امر کوي او حکم کوي ان تذبحوا بقره دا چې تاسو ذبح کې ولاله کې غوا او د هغه صحیح په دې مړی وخه دی وراجوندي شي خپل قاتل بوخی قالو نو دی اوی اتتخذنا آیتنی سیمونگا حضوان پټوکو یعنی تمون پوری ټوکی کې چې په دومره سنجیده او سیریس مسله کې داسې جواب راکې قال موسی علیہ السلام وتو فرمایل اعوذ بالله ز پنانی سم په الله ان اكون من الجاهلین دا چې شمز د جاهلانو یعنی په داسې وخت کې داسې سنجیده خبره کې د ټوکو جواب ورکول د جاهلانو کار دی هر کله چې دې ته پته ولګي چې موسی علیہ السلام دا کله خبره کوي قالو دی او ادعو لنا ربک تسوالک زمون د پاره د خپل ربنا یبین لنا ما هی چې هغه بیان کی مونږ ته چې څنګه د غوا یعنی د دې عمر څنګه دی قال موسی علیہ السلام متوي انه یقول بیشک الله پاک فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا فاردن چې نزړه ده ولا بکرن او نوړه ده عوانم بین ذالک درمیانه ده دی پمینس کې ففعلوا ما تؤمرون نو پس تاسو او کې هغه چې تاسو ته حکم کولی شي یعنی ذبح کې ډیر سوالونه مکوي قالو نو دی بیا اوی ادعو لنا ربک ته اغواړه زمون د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته مالونو ها چې د دې رنگ څنګه دی قال موسی علیہ السلام وتو فرمایل انه بشک الله پاک یقول فرمای انها بقره چې دا یو غوا ده صفراء زیړه فاقع لونها او شوخ د رنگ دی تسر الناظرین او خوشحالی کتون کو لره یعنی چې څوک ته ګوري نو خپه لګي قالو دی او ادعو لنا ربک اغوال زم د پاره د خپل ربنا یبین لنا ما هي چې بیان کی مونږ ته چې څنګه زدا غوا یعنی دا سرندی غوا د سرن کوي یا دا کارنده غوا د کار کوي ان البقره یقینا دا غوین ساروی چې دی تشابه علینا دا ګډوډ شوی دی په مونږ باندې یعنی دا ډیر زیات دي نو مونږ پکې اوس خپل مقصود ته نه رسو یعنی چې کم مونږ له پکار دي و ان او یقینا مونږ ان شاء الله کچرته کې الله او غواړي له محتدون نو دي تبع رسو حدیث مبارک کې دي کو دي ان شاء الله نو ویلي نو دا قیامت پورې دي ته دا ساروي ملو شوی نو قال موسی علیہ السلام وتو فرمایل انه یقول بیشک الله پاک فرمای انها بقره چې دا یو داسې غوا ده لا ذلول چې دا کارنده نه ده یعنی دا جوت شوی نه ده چې عمل کوي تثیر الارض چې زمکه اړي یعنی زمکم ناړي ولا تسقل حرث او نفصل وبکي یعنی ارټم نه کوي مسلمه او دا سالم ده او دا پاک ده عیبونو نو ده عمل او د کار چې کوم اثراتي په جسم باندې نو هغه داغونه پینشتا لا شیتا او مخالف رنگ والا داغ نشته دی فيها پدې کې یعنی چې دې کوم رنگ دی نو هغه نه بدل رنگ او بدل رنگ والا داغ پدې کې نشته قالوا ندیوی الان جئت بالحق استا حق خبر وکړه اوس درات سم او درست خبر وکړه فذبحوها نو پس دی دا غوا ذبح کړه وما كادوا يفعلون نودي چې دا کار کړی وي واذ قتلتم نفسا او یاد کې هغه وخت چې تاسو قتل کيو نفس فدارتم فيها نو پس تاسو جګړه کولو اختلافم کو په هغه کې دا د واقعي اول دی او د واقعي چې کوم اخره حصہ و هغه د مخ کې رکوع په اخر کې ذکر شو والله او الله پاک مخرج خکارا کون کې ما د هغه کنتم تکتمون چې تاسو هغه پټول فقلنا نو پس مونږ دې ته وې اضربوه تاسو او خدا مقتول ببعضها
په بعض حصہ د دې غوا باندې، یعنی د غوا بعض حصہ راواخلو د مقتول پورې ولګوي، دی براجوندی شو خپل قاتل به اوخی دغه شان اوشوا. الله پاک فرمای کذالک دغه شان څنګه چې دا مړی مونږ ژوندې کو، یحیی الله الله پاک به ژوندې کوي الموتى مړی، ویریکم او الله پاک خی تاسو ته آیاته د خپل قدرت نشانات لعلکم تعقلون، دې لپاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ. ثم قصد قلوبكم بیا ستاسو زړونه سخت شول ای یهودو چې دا حق تاسو ولید او د دین علاوه نور معجزات تاسو ولیدل، نو ستاسو زړونه سخت شول. من بعد ذلك پس د دینه، یعنی د دې مقتول د ژوندې کېدونه او د دین علاوه چې نور کوم معجزات او د هغې نه بعد ستاسو زړونه سخت شول. فهي نو دا زړونه ستاسو کل حجارت په شان د کاڼو دي په سخوالي کې، او اشد قسوة یا د کاڼو نه هم ډېر سخت دي، او اشد یا ډیر سخت قسوتن په سختوالی کې د کانو نه. دا غي وجه دا چې کانو کې بعض داسې دي چې دا غي نه نهرونه بیګي چشمه ته روزي، او بعض کانی داسې دي چې اوچوي نو دا غي نه وبروزي، بعض داسې چې هغه زغړي د الله پاک د یری نه، او تاسو زړونه داسې نه دي. وإن من الحجارة يقينا بعض ذكانون لما يتفجر منه الأنهار البت أغدي چبيگي دا أغينا نهرنا، وإن منها لما يشقق أو بعض ذكانون البت أغدي يشقق چوچوي فيخرج منه الماء نروزي دا أغينا أب، وإن منها أو بعض ذكانون لما يهبط أغدي چزغلي من خشية الله دا الله دا يرنا استاس زلنا نمتاثر كيگي ننرميگي نپكي خشورازي. وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله پاک نا خبر ده اغنه چې تاسو کوي. افتطمعون آیاتاسو تم کوي امید لره اے مومنانو ان یؤمنو لکم دا چې دا يهود به ایمان وروړي پتاسو نو د دین تم مکوي. وقد كان فريق منهم البته یو ډله دین داسې ويسمعون كلام الله چې غیب اورید د کلام د الله پاک په تورات کې، ثم يحرفونه او بیا به هغه کلام بدلو من بعد ما عقلوه پس د دین چې غیب پوښول، وهم يعلمون او دی به پویدل چې دا جرم دی، بیا به هم دا کار کو. و اذا لقوا هر کله چې د يهود د منافقان ملاقاتو کې الذين امنوا هغه کسانو سره چې ایمان وروړي دي، قالو دی وتوي آمنا مونږ ایمان وروړي دي چې پیغمبر علیه السلام چې دی نو دا نبی دی او د زیری چې دی دا په تورات کې موجود دی. و اذا خلا بعضهم او هر کله چې ځان نشي پدې کې بعض الی بعض نور سره، قالو نو دی وی یعنی د دې چې کوم مشران دي نو هغه د منافقانو ته وی يهودو ته وی اتحدثونهم آیاتاسو خبر ورکوي د مؤمنانو لره بما د هغه معلومات فتح الله علیکم چې الله پاک پرانیستی دی پتاسو، یعنی تاسو ته چې الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم کوم صفات بیان کړي دي په تورات کې نو ادي ته بیانوي. لیحاجوکم دې د پاره چې دي تاسو سره مخاصمو جګړو کې به دا غي په ذریعہ عند ربکم تاسو د رب پنيز، یعنی په آخرت کې ودی تاسو خلاف او تاسو خبرې د دلیل په تور پیش کین، نو دا خبرې دي ته تاسو ولې کوي. افلا تعقلون آیاتاسو عقل نه لري. اولا يعلمون الله پاک فرمای ایدی ته پته نه لګي ان الله يعلم چې بشک الله پاک ته پته لګي ما یسرون و ما يعلنون، دا هغه چې دی پټیو دا هغه چې دی ښکارا کوي. ومنهم وبعض پد یهودو کی امیون عوام دی ان پڑھ دی لا یعلمون الكتاب چ په تورات نه پویږي الا امانی مگر اغي په خپل ارزوګان او خواهشات پیږي چې د دروغ کم خبري دای په زړونو کې موجود دي یا خپل مشران او تویلی دی بس پاغي اعتماد کوي. و انهم او ندی الا یظنون مگر ګمان کوي، یعنی خپل زندگی د ګمان او د وهم او د خیال تابع جوړ کړي دا یقیني معلوماتو پس نزي. فویل پس هلاکت للذین د هغه کسانو د پاره یكتبون الكتاب بأيديهم چې هغه کتاب لیکي په خپل لاسونو باندې، ثم یقولون بیاوی هذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی، لیشتروا به ثمنا قلیلا دې د پاره چې واخلي پای باندې لګ معاوضه د دنیا. دا يهود دي چې د پیغمبر علیه السلام صفات بدلی په تورات کې چې کوم دي، او د دې دا خیال دی چې داسې وزمون مشری برقرار وي او د دنیا چې کوم مراعات دي او فواید دي به متحاصلېږي، یا دا چې د تورات احکام رجم وغیرہ د رشوت په وجه باندې بدلی او فیصله بدلی.
فويل لهم پس هلاکت د دې د پاره مما د اغسد وجنا كتبت ايديهم چې د دې لاسونو لیکلي دي وويل لهم او هلاکت د دې د پاره مما يكسبون د اغنه چې دی کسب کوي او دی ګټي یعنی چې کوم رشوت اخلي دا غي په وجم د دې د پاره هلاکت دي وقالو او دیوی یعنی کله چې پیغمبر علیه السلام دی د اور نه ويرول چې تاسو ایمان قبول نه کینو تاسو به اور ته داخليږي جهنم ته نو دیوی لن تمسن النار بالکل بمونگت اور نرارسی الا ایام معدوده مگر یو سور وزی دشمیر یعنی اگر وزی چکمو کی زمون پلارانو نکونو دسخی عبادت کرو او بیا وزمون دا عذاب لری کولی شی قلت ورتو اے پیغمبر علیہ السلام اتخذتم عند الله عهدا آیتاسو کړه د الله پاک سره عهدا وعده یعنی د دې باره کې تاسو الله پاک سره سم معاهده کړی ده فلن يخلف الله وعده چې بالکل به الله پاک مخالفت نکړي د خپل وعده ام تقولون یا تاسو علی الله د الله پاک په باره کې ما لا تعلمون هغه چې تاسو ته پته نه لګي بلا ولن تاسو ته اور رسی او تاسو په اور کې همیشه د هغه وجدا ده من کسب سیئه چا چې ګناه وکړي یعنی شرک او احاطت به او چا پیر شو د هغه خطیئته د هغه ګناه یعنی د هغه مرګ چې دین او هغه په حالت د شرک او شو فاولائک نو پس دغه کسان اصحاب النار اور ولادهم فيها خالدون دی او په دې اور کې همیشه والذین آمنوا وکسان چې ایمان وروړ او عملوا الصالحات او نیک عملونه وکړل اولئک اصحاب الجنه دغه کسان جنت ولادهم فيها خالدون دی او په دې کې همیشه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين